ملګرو دا سیټ کې چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا یو ذهني معذوره ماشومه ده او دا چې کومه ده د خپل کور پته د خپل مور پلار نوم نشي ویلی خو دا چونکې پېښور کې دا د څه ملګرو سره د څه ملګرو په کور کې اوسېږي دلته کې خان بهادر کالوني دورانپور کې تاسو د دې معلومات وکئ او دا پوسټ چې کوم دی دا لازمي شیر کړئ ځکه دا معذوره ماشومه ده دا د خپلو والدینو نومونه د خپل ځای پته هم نشي ویلی او بېدرکه شوې ده یو ورځ مخکې پرون دا بېدرکه شوې ده دغه شانتې او هلته کې چې کومه ده اوسېږي او څه مخیر حضرات مسلمانان وروڼه چې کوم دي هغوی په خپل کور کې ورسره چې ورله چې کوم دی رهایش ورکړی دی او دغه شانتې فیملی کور سره اوسېږي خان بهادر کالوني دورانپور پېښور کې تاسو د دې معلومات کوئ او دا پوسټ لازمي مخکې شیر کړئ ځکه که چېرې یو ورک شوی انسان خپل کور ته راشي نو څومره د ثواب خبره ده ملګرو اکثر دغه شانتې والدین وي دا خو هغه چاته پته لګي چې د چا اولاد ورک شوی دا خو هغه انسان ته پته لګي چې د چا یو خپل ورک شوی وي دا هغه انسان ته پته لګي چې د چا د کور غړی ورک شوی وي په چا باندې خپل کور ګو که هر څومره هم دا معذوره ده دا خبرې نشي کولی دا د خپل ځای پته نشي ویلی خو په ده باندې یو ټول کور چې کومه دی غمګین دی یو ټول خاندان په ده باندې خفه دی په ده پسې به خلک ګرځي په ده پسې به مور خفه وي ځکه د دې دومره کفالت کړی دی ملګرو او دا پوسټ به لازمي شیر کوئ ځکه چې دا معذوره ده دا صرف خبرې نشي کولی نوره خطا کړه ده خو ماشاءالله دماغي توازن هم لږ شانتې کمزوری دی ماشاءالله نوره ښه ده په صحت برابر ده خو دغه شانتې دماغي توازن یې لږ شانتې ټیک نه دی په دې وجه باندې د خپل ځای نه بېدرکه شوې خپله نښه پته هم ورته نه ده معلومه او د خپل مور او پلار نوم او د خپلې علاقې نوم نه ورځي نو مهرباني کوئ دغه شانتې پوسټونه چې کله هم مخې ته راځي دا لازمي د ثواب په نیت باندې شیر کوئ ځکه چې ستاسو د یو شیر کولو د لاسه د چا په کور کې خوشحالي راځي د چا د کور غم چې کومه دی هغه ورکیږي او هغه غم په خوشحالو باندې بدلیږي نو مهرباني کوئ دغه شانتې پوسټونه لازمي شیر کوئ او دا ماشومه چې کومه ده دا په پېښور خان بهادر کالوني دورانپور پېښور کې هلته کې موجوده ده تاسو ورتلی شئ هلته کې معلومات کولی شئ او که د چا خور وي د چا ماشومه وي د چا لور وي نو مهرباني وکئ ورشئ ځکه چې دا معذوره ده هلته ډېره زیاته په عذاب ده دغه شانتې نښه پته نشي ویلی او د کور لاره هم ترې غلطه شوې بېدرکه شوې ده دا هلته کې ده کیدای شي دغه پوسټ چې کومه ده چا په فیسبوک کې هم ورکړی وي دغه شانتې چې دا ماشومه ورکه شوې ده نو که مهرباني کوئ که چېرې چا سره دغه شانتې رابطه چا وکړه نو هغوی ته لازمي دا پوسټ ور شیر کوئ او هغوی ته دا تصویر وښایه چې پېښور دورانپور کې دغه ماشومه چې کومه ده موجود ده او هلته کې مخیر حضرات دي مسلمانان وروڼه د هغو په کور کې اوسېږي نو دا پوسټ صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د انسانیت په خاطر باندې مخکې شیر کړئ ځکه چې یو ورک شوی انسان د هغوی والدینو ته میلاو شي د هغوی د زړه ټوکړه د هغوی به ورپسې ډېر خفه وي مور او پلار به ورپسې یقینا چې ډېر زیات ژاړي ډېر زیات به ورپسې خفه وي نو مهرباني کوئ دا پوسټ مخکې شیر کړئ په دې نیت چې صرف او صرف ثواب وشي ستاسو د الله د رضا دپاره دا پوسټ مخکې شیر کړئ موږ نه هم چونکې څه ملګرو ډېر زیات ریکویسټ وکړو په دې وجه که نه داسې پوسټونه موږ اکثر کوو هم نه خو چونکې د ثواب کار دی او د چا د ژوند سوال دی او د چا د زړه د ټوکړې سوال دی نو په دې وجه باندې زه مجبور شوم په دې باندې ما یو ویډیو جوړه کړه په دې باندې ما دا پوسټ جوړ کړو او مهرباني وکړئ دا جینۍ چې کومه ده دا معذوره ده نه خپل نوم ویلی شي نه د خپل مور پلار نوم ویلی شي نه د خپل ځای پته ویلی شي نه خپله علاقه پیژني او دغه شانتې هلته کې اوسېږي او مهرباني وکړئ چې د هر چا خور وي د هر چا لور وي د هر چا خپلوان وي مهرباني وکړئ ورشئ هلته کې او هغه ځای نه چې کومه دی دا بوځئ ځکه چې یار انسانیت دی دا پوسټ لازمي شیر کړئ انسانیت دی هر چا کې پکار ده چې انسانیت وي د انساني همدردۍ په شکل باندې چې کوم دی مخیر حضرات شته دی داسې وروڼه شته دی انشاءالله د دې د عزت او د دې ته به هېڅ هم نه دغه کېږي د دې عزت چې به کومه دی داسې ما محفوظ وي لکه د خپل مور پلار سره خو بیا هم ستاسو د کور ماشومه ده مهرباني وکړئ که څوک دا پوسټ ګورئ نو مهرباني وکړئ ورشئ پسې او دا ماشومه چې کوم دی دا خپل کور ته راولئ مهرباني به مې ډېره مننه دا پوسټ لازمي مخکې شیر کړئ شکریه د الله په امان